جی السلام علیکم. زما نوم عمر خان دی. زه لنډې کراچۍ مسلم آباد فیملی نه راغلی یم. کله چې 9 مۍ واقعه چې کله وشوه 9 مۍ هغې کې زه ګرفتار شوم. هغې کې کراچۍ سینټر جیل، شکارپور جیل، لارکان جیل، سرکل جیل، په دې کې ما 18 میاشتې یعنې ما تېرې کړې. هغې نه بعد سهیل افریدي چې کله کراچۍ ته چې کله راغی، سهیل افریدي صاحب سره زما ملاقات وشو. هلته ما وویل چې زمونږ اوس په پالټۍ کې یعنې مونږ جیلونو ته مونږ لاړو. هغې ته ما دا پوره خبره وکړه چې مونږ له په ژبه باندې کرنټونه، په پوزه باندې دا شان غلط غلطونه هغې مونږ له کرنټونه لږ راکړي دي. سهیل افریدي ما ته وویل چې سی ایم صاحب زمونږ اناسیانې بلاک کړو په دې پالټۍ کې. ما ته وویل ته KPK ته راشه، ما سره ملاقات وکړه، واده را سره کړې وه. چې کله چې هغه خواته چې زه راغلم، هغه چمچې لګیا دي، هغه الټه ما دلته ډیکې راکوي. هغې نه بعد چې ما ته وویل چې 5 تاریخ باندې جلسه ده، دلته راشه، موږ سره په جلسه کې ملاقات وکړه. هغې نه بعد دلته فضل شکور دی او افتخار دی. دوی ما ته خپل نمبر راکړي، ما ته وویل چې موږ سره رابطه وساته، نمبر یې بند وي. او په جلسه کې باقاعده زما خپل موبایل او بټوه زما لاړه، ما سره کې صرف واپسي کړی وه او موبایل را سره. فضل شکور دې ځای ته چې کله لاړ شم، هلته ته انتظار ورته ډېر کوم. سهار 5 بجې تلم، تر 8 بجو پورې زه ناست یم ماسخوتنې، سره ملاقات نه کېږي. چې ورته یم چې هلته شپې ته پاتې کېږم، هغې چمچې ما له الټه دیګې راکړي. افتخار ځای ته چې لاړ شم، هلته هم دغه ډرامې راته شروع دي، دیګې سره لا کوي. زما برای مهرباني تاسو ټول ته یو درخواست دی، زما د اواز سهیل افریدي ته او دې خلکو ته لازمي ورسوي، لکه چې خپله ورکړه خپله کارکون تپوس کړي. ته اوس پاتې کېږې کوم دی؟ ستا څو ورځې شوې دلته؟ څوک خپل خپلوان شته که نه؟ زما تقریبا دا یو هفته وشوه، دا یو هفته زه د خیالي په کناره باندې دلته هوټل دی، یعنې راشئ تا سره خیالي هوټل باندې تپوس کوي. زما 2 شپې ما هلته په هوټل کې ما په جومات کې وکړې. مخکې څه خیال دی PTI حوالې سره؟ بس اوس چې یعنې کم ظلم چې یعنې مونږ برداشت کوو، اوس چې کومې ډرامې چې یعنې مونږ سره وشوې کراچۍ چې زه دلته راغلم، اوس خو واقعي دا چې PTI چې جلسې کله چې عمران خان چې راوځي، عمران خان چې کله جیل نه چې کله راوځي، مونږ به هغه ټایم کې پارټي سپورټ کوو، ځکه چې دا اوسني چې کوم لیډرشپ دی ورسره دا ټول نه دی. ولې دا ولې نه دی؟ څه چل دی؟ ځکه چې دا خو عوام لپاره ټوپي ډرامې ورکوي او عوام هسې ذلیله کوي. خپله عوام ته وایي چې په پلانکي ځای کې درنه وکړي، په پلانکي ځای کې مونږ سره ودرېږي، چې بعد کې بیا ګورو بیا څومره مزه لري چې دا ما ټول په یوازې په یوه شپې کې ما کراس کړو. تا سره که څوک رابطه کوي نو کوم ځای ورسره کوي؟ تا سره خو موبایل هم نشته. هغه یو موبایل هغه را نه ووتو. اوس یعنې دا 2 پیر زه تلم فضل شکور ځای ته او 1 پیر تلم افتخار ځای ته. افتخار د ورور هغه نوم عمران الله دی، عبدالله، چې هغه سره چې کله ملاقات کوم هغه مې وایي چې عبدالله نشته. ته د عمران خان سپی یې، لکه بس عمران خان پورې محدود. که تا سره څوک رابطه کوي نو څنګه به کوي بیا چې دا ستا ویډیو څوک وګوري؟ ته به کوم ځای؟ بس یعنې دا دی چې افتخار دې ځای ته زه لږ نن لږ اوس بیا ځم، دغه خوا ته هم ځم، فضل شکور دې ځای ته هم اوس ورځم. یعنې دا شان چې یعنې زموږ PTI دا 2 کسان ځینې ما ته میلو دي، نور ځینې راته نه دي میلو. اوس صرف دومره وایم چې یعنې ما ته صرف واپسي کرۍ میلو شي، زه خپل کور ته لاړ شم. او ID کارت چې ستا بلاک دی هغه خبره په ځای پاتې شوه؟ زمونږ ID کارت چې بلاک دی ځکه هغه خو دلته دي راته واده قسمونه را سره خوړل چې دا له مونږ کولاوه، چې دوی خپل قسمونه خپل واده پوره کولی نه شي، دوی بعد کې ورکر او کارکون تپوس څنګه وکړي؟ نه اوس هغه مقصد دی بس ختم کړه، بس صرف کرۍ غواړي؟ نه ناسیانه به سیم ته دا یو درخواست کوو، یعنې مونږ به بار بار کوو. دا شان په جلسه کې هم دا زمونږ دا رور دی چې دا ما په میډیا کې په جلسه کې ما دا خبره کړې وه، په هر یو پریس باندې ما دا یو خبره کوله چې یعنې زما د اواز دې صاحب دې ته ورسي، CM صاحب تا چې کوم واده مونږ سره کړی ده هغه واده خپله پوره کړه. زمونږ اناسیانو لپاره تا مونږ راوستي وو، زمونږ اناسیانو لپاره چې څه چل کولی شي هغه زمونږ لپاره وکړه. عمران خان سره څانه مخلص څونه مینه ورسره کوي؟ عمران خان صاحب لپاره چې زما جسم نه دا سر کټګي کاندې دران کټ شي، ځکه چې عمران خان چې دی صدام حسین په شان دی، چې هغه صدام حسین مظلوم جنۍ لپاره اواز اوچت کړي او ماشومې لپاره هغه پکې هغه شهید شو. عمران خان صاحب دا شان دی چې ورکر لپاره او پاکستان لپاره هغه ښې تربیت لپاره سوچ وکړو، هغه دغه جیل کې دی اوس. ٹھیک مهرباني.